والأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم مکرم مسلسل د یوسو جمعونا منگا پا دے سلسلہ باندې لگیایو چې د رسول الله مبارک سنتو کې الله یو لوی خیر اخوده ده او دا د دنیا د پاره د خیر ذریعہ ده. د دنیا مشکلات اللہ رب العزت دے سر حل کئی سمر ڈپریشن او ٹینشن چنن وقت کے داخل کو تا جوڑ دے داغی واحد و جدادا چه اسمانی دین او طریقہ دا رسول اللہ مبارک پاتے شوی دا کہ چرتا یو انسان دا طریقہ دا رسول اللہ مبارک را واخلی نو دا جوان دا خوشحالی و گہوارا گرزی او پدے باندے اللہ رب العزت اگا حقیقی جوان دو مخیستا کئی چکم جوان تا اللہ جوان ویلی دی. صحابہ کرام چکل دا سنت زړه ته کوشیو نو هغه هر څه پر خدای شو لیکن سنت طریقې نشه پر خدای. صحابی دے حسامہ بن صاحب رضی اللہ تعالی عنہ قیصر روم دربار تا حاضر شوه دے او داغا قیصر روم دربار کے او کرسی پرتوا د سرو زرو د ملمد اکرام د پارا باغی آئی کرسی خودیوا د سرو زرو د صحابی خیال نو پا دا کرسی باندې کیناستو او چه کیناستو پوران یو طرف تا شو سائٹ تا پزمکا کیناست اگئی حیران شو وی خاندلوم وی من خدا ستا عزت لئے خودیوا. صحابی دا رسول اللہ مبارک ناشنا جواب ورگئی وی نہانا عن مثل هذا رسول اللہ دا دیون تے خبرنا منگ رسول اللہ منکڑیو منزک دیزای باندے نکینو چل دینا رسول اللہ مبارک منع کڑے دا پاگی کی نناستو. حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اغدے مجلس دا بادشاہ کی ناستے او داغنا نوڑیو غرزیدہ
طریقه دا ده چې نوړی پریوته سنت طریقه دا د دارا واخلا چې کم د صفا کېدو دا صفای کا او کم د صفا کېدو نه دا هغه زایلر کا بقایا چې کم دنو هغه وخوره هغه راواغستا خوړې اعتراض په وشو وی دلته خو د بادشاہ مجلس ته او د غټو خلکو ځای دی دلته چې داسې حرکتونه شي حذیفه رضی الله تعالی عنہ ناشنا جواب ورکړي حضرت حذیفه ناشنا انداز کې جواب ورکړي حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے اترک سنتا حبیبی لہؤلاء الحمقاء آیا زوا د خپل محبوب پیغمبر سنت پرېږدم د دې بیوقوفو دنیا دارو د وجنا ناچارم زنه پرېږدم حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه چې با کلام پچنا اولا ګولا د سنتو دمرا اتباع وا امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې کلبم پچنا اولا ګولا حجامه خکر به اولا ګونو هغه یو دینار ورکو د سرو زرو د دینار دا به ورکو هغه چاله چې پدا پچنا لګولې وا وجدا و رسول الله مبارک یو پیرا دا سکړو نو هغه رسول الله مبارک دا چې دینو فکر لګولیو پچنه لګولیو حجامه کړو هغه دینار ور کړو نو زبام دینار ور کوم حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ باغ کیو لاړ دے باغ او بکیو باغ ته بر رواني دي یو سړی داس یو ناشنا حرکت وک اغه سره د باغ چې کوم نه نو هغه وبواله لخته هغه مات شو وببل طرف تلاړې ورخ بل خو مات شو ابو ذر غفاری پورن کې ناست پاغ خټو کې کپڑے صفا دي هغه صفا کپڑو سره هغه خټو کې ناست وو کې ناست لباس گند شد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ولی اغوی ماتا حدیث تا محمد عربیات شو پیغمبر پاک ویو سڑے اولاد دے غصہ ورلا نو دے دے پورن کی نیو چاگا ناستے نو پورن دے ڈڑو لگے دے سرا با غصہ ختم شویدہ ورخ چھ مات شو او ببل خوالاڑے مالا غصہ رالا نو ززگا کے ناستم دادا آغا خلقو اتباع دا سنت وا کدا بادشاہ دربار کے دے بل طرف تا کاغا عام مجالسو کے دے لیکن اتباع دا سنتو دا محمد عربی پا دے انداز کہیں ولی سنت طریقہ چدا نو آغا سبب دا محبت دے سبب دا الفت دے او پا دے باندے اللہ چدے نو منا محبت کہیں دے انسان سرا اللہ محبوبم گرزینو اللہ محبوم گرزی مینا محبت کئی اللہ دا بندہ سرا و بندہ دا غمینا کاملہ گرزی دا اللہ سرا دا سبب دے دا مغفرت دا گناہونو اللہ گناہونا معاف کئی پدے باندے قرآن کریم کی اللہ ہم دا خبر ذکر کئی کم آیات مبارکت شماولست اللہ فرمائیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم محبوب دے خلقو تو آیا کتاسو دعوت منی کوئی دا اللہ سرا دعوت محبت کوئی دا اللہ سرا استاسو منوی دا اللہ سرا نو فاتبعونی زمان تابداریو کئی زمان تابداری سبب دا دے خبر دے یحببکم اللہ تاثر با اللہ منو کی دویمنا ویغفر لکم ذنوبکم اللہ بستاسو گناہونا ماف کی
تابعداري د سنتو د محمد عربي دا چې چا وکړه نو الله تعالی د سره مینا کوي د الله محبوب ګرځي الله د ګناہوں معاف کوي صرف دانا ناشنا انداز کے رب کریم یوں بل ځای کې فرمائے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بل ځای کې رب کریم ناشنا انداز اختیار ای چې کله سورہ یاسین تلاوت کیږي او سورہ یاسین مستل کیږي نو ابتدا نو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم پیغمبر داغل لار چې دا نو صراط مستقیم نه ہدایت چې دې سمرا نه غلارا تلاش کول نه غلارا قتل دا منحصر دا په اتباع سنت د محمد عربي کې سمرا چې یو انسان د سنت او تابعدار ګرځي دومره ده ہدایت والا ګرځي ہدایت سمرا چې نو دا منحصر ده په تابعداري د محمد عربي کې زکا خو رب کریم فرمایي وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دغه وجوا چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ژوند دیو هغه ټیم کې چې تاسو په مینس کې څه اختلاف راغی تاسو به خبره پیغمبر پاک لراړی او قران لا چرته رب کریم وای قران ته خبره واپس کړي چرته وای قران او سنت ته خبره واپس کړي القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن کریم د بعضی آیاتونو وضاحت په بعضی نورو باندې کوي نو دارنګه احادیثو وضاحت کوي د بعضی نورو یو ځای کې وایي صرف قرآن ته خبر راړي بیا چې کوم ناپوهي منکرین حدیث نو اپوهیږي نه قرآن او قرآن او په قرآن په نوم باندې دا احادیث د رسول الله مبارک انکار شروع کی نادا سے نادا رب کریم وی ان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ستاسو پیوشی کے اختلاف راغے یو تنوی دا خبره چې دا نو دا سے نادا دا سے دا بل تنوی دا خبره دا سینا دا سینا اختلاف راغستاسو دا خبره د اختلاف په وخت کې قران او سنت لوړی نن د دنیا بے شمار مسائل دي پکار دادا په وخت د اختلاف کې سنت د محمد عربي وګورا سنت د جناب رسول الله مبارک وګورا چې د رسول الله مبارک سنت دی کیسو ان شاء الله ما تاسو ویلو طریقه د سنتو یو باب کې ان شاء الله زتا سوام لیکن بطور ترغیب یو سو خبر استاسو ذهن کې एकदम خوش قسمت به چې څوک د وخت راځي او واوري بدبخت به هغه انسان چې د منافق په شان صرف سجدي لګول لراشي الله ہدایت سمرا چرے سنت د محمد عربی کې او چې اختلاف راغی په وخت د اختلاف کې طریقه دادا فردوه الی الله والرسول خبر واپس کئی قرآن تا خبر واپس کئی سنت د محمد عربی تا ما او تعالی اللہ قرآن را کړه دے دا زمان نظام دے ما او تعالی اللہ سنت را کړي دی دا زما او استا چې دینو طریقہ د محمد عربی دا د تمام دنیا د طریقو نه غوړه ده یو طرف دا د تمام دنیا طریقې را واخلا او بل طرف دا یو طریقہ د محمد عربی تمام طریقې دا پیل دی په طریقو مقابله د رسول الله چې کله مقابله رااله سنت یو خالي نور طریقے کاغا دا ہر بادشاہ دیو کا دا ہر دور دیو کا دا ہر لیڈر دیو کا دا ہر مولا کا دا ہر پیر دی
ما او تا تا غټم دا حکم نه فردو الی الله والرسول قرآن و سنت لا خبر واپس کے قرآن و سنت لے راڑے زکا وجدا دا چھ قرآن اللہ را لے کرے دے لیکن دے بیان چھ کڑا دے نو پا حدیثو باندے محمد عربی کڑا دے محمد رسول اللہ کڑا دے ماوتا پا قرآن سکویو دا خو پا محمد را غلو پا محمد رسول اللہ را غلو او آغا بیان کڑا ہو ما تو قرآن کی دا حکم اقیم الصلاة زب منصب ویدم پیغمبر پاک وی سولو کما رأیتونی مصلی سنگا چیزم مسکوم نتاسو آغا سی منسکوئی ما تو قرآن کریم کی وی آتو زکاة خو ما تا دا زکاة مصارف سمالومو ما تا دا غیب یا طریقہ دور کولو سمالومو دا قرآن آیاتون را للہو پیغمبر پاک داغی وضاحتو کا ننچے پا دنیا کے کم خلق لگیا دیو احادیث دا رسول اللہ مبارک دا دمین زلر کئی زمارونو احادیث چی دمین زلر شو پا قرآن بیانا پوئے گئی غامیدی یا دا سنور منکرین حدیث لگیا دی اور روشن خیالی دا روشن خیالی دور دے ما اوتا پا روشن خیالی کے براتیو چدا غی بارکی پخوان ما تستا او زماستا مشران ویلیو تا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر ما اوتا غلامان اگرزیدو ذہنی غلامان من دا انگریزو گرزیدو زما اوستا ذہن دا انگریز غلام گرزیدو پا آغا غلامی کے زما اوستا ضمیر بدل شو اتباع دو سنت زمن نبات شو طریقہ دو سنت زمن نبات شو ولد اغیار غلامانو ورنماو تاتا خدا پیغامو میراث میں تہذیب عرب تم کو ملی ہے میراث میں تہذیب عرب تم کو ملی ہے آفاق میں تم اپنے تمدن کا مچا دو پھر زندہ کرو شیوہ رسول عربی کا باطل کے ابھرتے ہوئے جذبوں کو دبا دو ہرا طریقہ دا باطل چاہا طریقہ دا محمد رسول اللہ دا غی مقابل را غلی دا مقابلہ کرا غلی دا نو دا طریقہ باطل دا ما او تعالی اللہ دا سے پیغمبر را کڑا دے چا دا غصیرت آلا نو دا غصورت آلا دا کمال آلا دا آغا پیغمبر یو طریقہ آلا لیکن بدقسمتی زمانگا دا چا دا آغا طریقی پا مقابلہ کی منگا طریقہ دی یہود و دا نسوارا را واغستا زکف اقبال دیر درد دل سرا دا خبر کڑیوا وی وزم تم نسوارا تو تمدن میں ہنود وزم تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما ہے عود ننمنگ ناغا طریقی پادشوے زمنگا سر داد انگریز ویخت دا انگریز پر ناجو طریقہ بانے مخ دا انگریز اللہ چلے جوبی موز لرازو انور کو پریرا پاگے کم زمانہ ٹوپائی پاتی دا دیر لوی دا افسوس مقام دے دیر لوی دا افسوس مقام بیر ٹوپائی موز دا مستقل دا پیغمبر دا طریقے خلاف دے مستقل دا پیغمبر دا طریقے خلاف دے دا خو پا دینل وقت کی دا بازی پرانیستی مائستی راوتی دی نا آغای چکم ننو گیرے تردی بڑی را رسولی و پسر باندے بیٹو پای نہیں دا دا آغای پرانیستی طریقی دی و دام دا اغیار و طریقو دی سایان روان دی اللہ دا دا محمد عربی طریقہ ہونا
دا ولی دا ما او تا په طریقه د رسول الله ځان بدخکاریږي غلامۍ کې مراد بیلټو وای منس بلا سو عذر دا د پیغمبر طریقه نه وا دا د هندوانو طریقه وا او دا د يهوديانو طریقه وا چاغی دغه شان سرتور کې سر ګرځیدل نبی علیہ السلام خو بارم سرتور سر نه ګرځیدل دغه شانم نه ګرځیدل اللہ اللہ ما عرض کو سنت چلے دا بیانو دا قرآن کریم زکا خسور نحل کے رب کریم ناشنا انداز کے وہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ما تعالی پیغمبرہ د پند او د نصیحت قرآن کتاب می درګه دې د پارا لتو بینا للناس چې ته د خلکو ته د بیانو کې تو ورتا وضاحتو کې تو ورتا بیانو کې سنت چې نو دا بیان د قرآن کریم دې احادیث مبارکہ دا بیان د قرآن کریم دې دا وضاحت د قرآن کریم دې ہر یو طریقہ دا محمد عربی دا آغا مشکات او دا آغا دا سینین براغست لکی دا آغا افعال و اقوالو کی وقت لکی سنت کلچے دا پیغمبر بیان دانے دا پیغمبر طریقہ رالا دا پیغمبر فرمان رانے بیا ما ہوتا تا اختیار نشتا چی ما ہوتا اخبر طریقی جوڑی دو دا پاکستان قانون چراشی نمانگا تابداری کو دیو ویارے قانون پاس شده تابداری کو دا دوبئی او دا امریکا دا کنیڈا او دا یوروپی ممالک قانون چپاغ ملکونو کے راشی یارے جی بس قانون دے تابداری خو انگریز پا من دمرا محنتو کر چی منتا دا اللہ قانون راشی دا پیغمبر طریقہ راشی من بیام خپلا خوخا کرو الان کی ما ہوتا تا دائیو ناشنا حکمو قرآن کریم وما کانا لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم نشتا اختیار دیو مسلمان سڑی نشتا اختیار دیو مسلمان خزی چاگا ایمان لری او اسلام داوکی چاگا خپلا خوخ او چلی دا اللہ دا پیسلی او دا پیغمبر دا پیسلی پا مقابلہ کے پیغمبر یو پیسل اکڑا اللہ یو پیسل اکڑا اللہ یو قانون جوڑ کا پیغمبر یو قانون جوڑ کا بیاد چاو میں اختیار نشتے چی دانے مقابلہ کے ای خپلے طریقے ہو چلے خپل طور طریقے اختیار کی نانا دغا خو جوا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکلا یمن تا نبی علیہ السلام لے گا نو نبی علیہ السلام حضرت معاذ تویلو بما تقضی یا معاذ او معاذا ستا پیسلا با پس سبانی با پیسلا کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل بی کتاب اللہ زما پیسلا بسی زما پیسلا خبد اللہ تعالیٰ پا کتاب بننی وی بیابا دویم لمبر کی کیو خبرہ قرآن تا تا قرآن کی صراحت سرا ملاو نشوا قرآن کامل دے قرآن اکمل دے خو پہ اعتبار دو کلیات سراو داغے بیان سنتو دا محمد عربی کردے او بعضی مقاماتو کے قرآن کے جسد مستقل پہ سلیدی نو دا سے سنتو کیم دی ادوانا وحی وا وی بیا باپس سبان دے پیسلہ کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نورد فرمائی بے سنت رسول اللہ دا پیغمبر کو سنتو باندے با پیسلہ کون حضرت محمد عربی ورطا بیاناشنا وی کچر دا سنت کی ملاو نشوانوی بیا اجتہدو برائی
بیا به د قرآن کلیاتو ته ګورم د پیغمبر کلیاتو ته به ګورم او د هغې په باب کې به خپل اجتهاد کوم خپل اجتهاد به کوم څه معنا قرآن او سنت نه به یو حکم راوباسم هغه کلیاتو ته به ګورم خو د هغې نه به خپل طرف ته داسې نظم چې زه خپل سوچ او فکرونه نه قرآن کې به اجتهاد کوم او غور به کوم فکر به کوم سنتو کې سنت د رسول الله زما ورونو چا چې دا وکړو دا سنت او اتباع اثر دا دی برکت دا دی ما او تا دا غواړو چې ما او تا جنت ته لاړ شو او ما او تا د دنیا دا تکالیف زمونږ نه هیر شي موږ دا غواړو او بیا ملګرتیا ماشاءالله چې په یو جنت کې محمد عربي ناشته او په هغه جنت کې زم ناشته او تام ناشته او د محمد رسول الله ملګرتیا وي او په هغه ځای کې خوشحالي ده او دا هغه محبوب سترګو ته او مخ ته ما او تا ګورو او جنتی ماحولي دا د چا تمنا نه ده چې مسلمانی نو د هر مسلمان تمنا ده د هر مسلمان تمنا ده او دا نصیب کیږي په اتباع د سنتو باندې اتباع د سنتو زکا رسول الله مبارک فرمایلو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ تا یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد ففعل او بچړیا کتا دا په وس کې وی او قدرت کې دی حضرت انس ته وی او بچیا چې ستا دا په وس کې چې سحر کې او ماخام کې ستا په زړه کې چاته کینه نه بغض نه دوکه نه الله دې مونږ وساتي زډیر افسوس سره دا خبره کوم موضوع خو بدله ده خو یو ټک کوم او زم بار چلاړ شي بار صرف او صرف د خپل ځان سوچته که ډاکټر دی که لیډر دی که وزیر اعظم دی که وزیر دی که وزیر تعلیم دی که صدر دی او که غریب دی د ټولو دا سوچته چې زه د کور ته پیسې راوښکاږم که زما معامله د پیغمبر د طریقې خلاف ده او که دوکه ده که هر څه ده خو چې زما کور ته پیسې راشي په ایمان یې ووایي دا زموږ ستاسو د ټولو سوچ دی او که نه دی دوکه مسلمان دا د مسلمان شان نو پیغمبر پاک من غشا فلیس منا دوکه چې چا وکړه دا زما تابعدار نه دی دا زما امتی نه دی زما تابعدار نه دی او پاغي کې برکت سوال نه پیدا کیږي چې ته په دوکه باندې کور ته مال راړې او په دړاکو باندې راړې او ستاد خپل ځان د پاره ګټه خوخه او مسلمان رور د پاره تاوان خوخه پاغه ګټه پاغه به چرته پوش پیغمبر پاک حضرت انس توي سحر او ما خام کې او ستا اختیار کې داوی قدرت مانو کدا چې استاد لکه چا سره دوکنی نو کا او بیا راتوي وی یا بنیا ذالک من سنتی دا ګوره زما طریقه دا تاسو ما پسې را روانې نو زما طریقه دا دوکا بد چا سره نه کې شرط بد زړه کې چا سره دوکا نه ساتي دی او تن سره او دا زما سنتي ومن احیا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه دا زما سنتي او چا چې زما سنت ژوند کړو فقد احبني د ما سره مين وکړه ومن احبني كان معي في الجنه چا چې ما سره مين وکړه د زما سره جنت کی وی الله دې موږ ته نصیب کړي دا په هر سنت باندې کیږي سنت رسول الله دا ولی ما او تا پرې خدل زما ورونو ما تاسو ته ویلو د وخت راځي او ما تاسو ته زستا سو د پاره لګیایم طالب ته حضور از شپ لګیایم
تاسو ته لګیام د وخت راځي ز سلسله شروع کوم خدا هغه سلسله د سنتو نړوان دی زتا ته داوام چې دا سنت څه مقام د پدې ما او تعالی الله بسرا کوي مرا زما وخته خدای ته وګوره دا دکان لګ د وخت بندو دا د خوځو دا خواهشات او د بچو د جمعې پرز باندې خیر دی لګ د وخت ختم کړه طریقه دا ده ان شاء الله د جمعې سنت چې ذکر کوم نو پاغي کې بیا تا ته زوام یو سنت چې د جمعې پر سنت د رسول الله مبارک سو پاغي کې یو داو جمعه ته د وخت راتل الله باندې په ټول هفته کې برکت اچي خوشاله به ژوند به د سکوني ژوند به د راحت وي او ژوند به د خوشالي وي او چې یو سنت طریقه هغه ژوندۍ شي خوشالي راځي دا ولې ما او تا په بدبختۍ باندې ځان تړولې دي دنه لوی سشتا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما او تا کوي زما سنت دی ژوند نکړه ما سره به جنت کې د دینه بلوي مقام سي د دینه بلوي مقام سي دا یو لکه چا چې ګیره پرې خدا ګیره په دې وخت کې ګیره پرې خدا ډېر کار کړ د بوډاګانو ته پم ځان دا شانته لګبل شان ښکاري چې زبر دا ګیره پرې د څنګه به تا ځوانانو تامو ګیره خمه زیدار پرې د خوان به کوئی والله ګیره د خوان شه ده د هورو اشعار دي او باغ اشعار کې دادي چې الله سړی پس خسته کړی په ګیرو باندې دا د هورو چې کوم نن هوري وکړه خسته وي دا کو بدرنګ شوه دا به الله تعالی سړول نه ورکو خزي سره بل افکاری کده کمی خزي ګیره رااله جواب خړای ښا هغه ته حکم دار چې هغه دې لړکې هغه سره بد افکاری ته الله په دې خسته کړي نو دا ګیره په دې الله سره سبا د الله محبوب سره جنت کې به او چاچه وېخته په سنت طریقه پرې خودل او سنت طریقې په جندا او بیا په هغه منګزولو کې سنت طریقې په جندا چې دا بسنګي نو هغه د پیغمبر د رفاقت او د ملګرتیا سبب دی او د جنت سبب دی زمارونو څومره مهربان بادشاہ دی او دا په دې ذهن کې راول مسلمان وای دیتا مسلمان مانم مسلم چې هغه سټ یې خو دی هغه غاړه یې خو دی تابعداري د هر قانون تما او تا تابعداري موږ د پیغمبر طریقې ته ولې تابعدار یو مسلم خوای دیتا مؤمن خوای دیتا چې د زړه نه به منی او ظاهرا به هغه طریقې ته منقاد او غاړه به تکدي مؤمن او مسلمان خوای دا خوای مؤمن او مسلمان دیتا او چا چې دا خپل لیدل دي قسم په الله تاسو توام زمارو که چرته په دې خپل پوه شوي نو د ځوان د خپل نه خبر شي ته خونن د مسلمان ته زدوکې نه زړه صفاکا او تداوکا چې بای کما سره سوق دوکام کوي زور سره نکوم زور سره دوکا نکوم زب خپل طریقه د خپل محبوب ژوند دی کوم قسم په الله چې ته د ژوند خوګونه خبر نشوي دا څه شي تو خونن دوکا په دکان کې ختمه کا په سبزی کې ختمه کا چې ته د خجون په خوګو په نشوي بیا را شما ته وایا او ما ته وایا راستا دا خبر ټیک نه وا کومه طریقه چې الله د اسمان را لېګلې دا په هغه طریقه کې خیر ده که کم ما او تا په خپل سوچونو فکرونو جوړه کړی دا په هغه کې خیر ده سوال نه پیدا کیږي والله يعلم وانتم لا تعلمون او د محمد عربي یو طریقه دا خپل نه دا اسماني دا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر ته چې سرات دا الله را لېګل دا طریقه وا پدې کې سما اوستا خیر ده پدې کې سما اوستا خیر ده او د دین لوی خیر د دنیا نه خباسم زو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وفات کی دو خز سر تناستا دا جاڑی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خز تیو ناشنا وصیت کئی وطوئی خز زخمرم خوگریات ساتا سنچ زو وفات شم زمانہ پس چرتا سوال بنا کے رچانا مخلوق نہ بسوال نہ کے
د پټو کې ګرځا چې چرته لو شوی نو هغه کې چې وږي کم پاتې شوی نو هغه وږي ټولو او هغه ځان د غلې سبب ګرځو خو سوال د چانهونه کې الله دې موږ د سوال نه وساتي او الله دې زمون کورونو باندې داسې آفت مصیبت نه راولي کمرونه چې زمون سوالونه کوي الله دې ته اخلاص کړي داسې آفت دې زمون په کورونو الله نه راولي چې موږ مخلوق ته ودرېږو لاس ورته داسې کو په دې الله خفه کېږي په دې الله خفه کېږي او بیا چې دې درنه غواړي نو راټې به نه دا ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی الله دې ته موږ وساتي وی وږي به ټولې دویم هغې جړل وته ته جاړې وې آو وی جاړم نه تمرېږي وی زه خو خوشحاله غدن نلقي محمدا واصحابه زه خو چې مړ شمه نو زه به د محمد رسول الله سره موږ به ملاویږو د محمد رسول الله سره او د صحابو سره څه خوند به دا دنیا خو څه خوند نه دی د دې لیډرانو خو څه خوند نشته خوند خو به هغه چې ما او تا دا ژوند داسې تیر کو چې سبا مرو او ما او تا خوشحاله یو او هغه هسکه غړی چې روان یو چې او زما ملاقات زما روح بوزي نو زما روح به د ارواحو د هغه صحابو سره جنت کې او د پیغمبر سره او چې کله بیا د قیامت پر ورځ باندې ژوندي شو او بدن ته روح بیا راشي بیا به زه د محمد رسول الله او د صحابو سره جنت کې الله دې موږ ته هغه خوشحالي نصیب کړي نور خدا خوشحالي نه نصیب کېږي ښځه چا خوشحاله کړه بچي چا خوشحاله کړه خپل خپلوان چا خوشحاله کړه مخلوق چا خوشحاله کړه زما دې لږه زندګۍ کې تجربه دا وشوه چې مخلوق چرته نه خوشحالېږي مخلوق له ټول عمر ورکو نو خوشحاله وي یو ورځ ورمکه خفه دی یو ورځ ورمکه خفه دی خالق ډېر مهربان دی هغه خوشحالېږي خوشحالېږي په سنت طریقو باندې ټول عمر ګناه وکړه او چې ګناه درنه شوی دی یو ورځ راشه او الله ته سر ولګو په سجده کې الله ستا مې نافرماني کړې ده الله ما معاف کړې الله وایي زما درته هر څه معاف کړه مهربان دی مهربان بادشاہ دی او بیا د پیغمبر په یو طریقه چې الله څومره خوشحالېږي دومره په بل هېڅ نه خوشحالېږي الله دې موږ ته اتباع نصیب